ای سواله به نه پرېږدم چا چې د خلکو نه په جرګو کې پیسې خوړلي دا به نه پرېږدم چا چې د خلکو ځمکې قبضه کړي دا به نه پرېږدم چا چې د چا د دکان قبضه کړي دا به نه پرېږدم چا چې د چا په کور ډاکه لګولي دا به نه پرېږدم څوک چې په خپل سیاسي اثر رسوخ باندې د مالدارۍ په وجه باندې بدمعاش دی او په غریب ظلم کوي دا به نه پرېږدم نو چې دا خبره څوک وکړي زما په خیال دی نو بهترینه خبره بله نشته خدای دې غرقه کړه یو جینۍ ده او نوم یې شاندانه ګلزار دی او بس را پاسېدلې ده او یو ایس ایچ او دی د هغه نوم عبدالعلي خان دی چې هغه د قرآن او سنت مطابق فیصلې کوي او د دې خور باندې پرچه کټ کړه او دی وی چې زه خو ایم ان ای یم او حکمران طبقې سره مې تعلق دی او هغه ته په خپل کور کې دھمکي ورکوي چې ستا ټرانسفر ما ته داسې دی هغه داسې ورله داسې کړو چې هغه داسې چل ورله اوس نه ورسي نن زما میډیا په دغه چالو ده خو د دې سړي ما اول خبره نه کوله ثوابه کې وخت تیر کړو او چونکې وخت د غیرت تیر کړو د لوی شيوخو نه سره ناسته کړې وه لاسنیوي کړې وه د علماو مجلس ته به خوشحالې دو مدارسو کې بچا دعوت ورکړو ډېر په خوشحالۍ به را روانو چې کومې تاڼۍ ته ورشي اول ته دا اعلان وکړي تاسو په ایمان ووایئ چې په یو علاقه کې یو سرکاري افسر راغی او هغه په دې علاقه کې دا اعلان وکړي ګوره یو ابن زیاد هم سرکاري افسر راغلی یو خو ابن زیاد هم سرکاري افسر راغلی ابن زیاد دا اعلان وکړو چې کچا د حضرت حسین ملګرتیا وکړه نو زه به سر قلم کم دای نو ویلي چې کچا شراب وڅښل سر به قلم کم دای نو ویلي چې کچا زنا وکړه سر به قلم کم ابن زیاد دا نو ویلي نن د تاریخ یو ورقه د ابن زیاد خلاف ده او د حسین په حق کې خبره کوي لیکن چې یو سړی راغی یو علاقې ته تاسو سوچو کې او هغه افسر دی او افسر هم دومره د وړوکي رینک دی چې دغه رینک اډو سره رینک نه دی دغه رینک داسې دی چې په صابون یو سړی ولاړ دی تا په وړوکې باندې درخواست ورکړو ډایرکټ به لینډ ته ځي لیکن چې کله هغه غیرت او هغه دا خبره وکړه چې غرقه که نو ته یا راوتې نو یو ځای نه خلک راجمع کې او بیا په دروغ بیان په هغې باندې کوې نو ته خو به سبا امریکې ته ورشې نشلټي در سره ده اگر چې پاکستان کې ایم این ای زموږ ملک هم عجیبه دی ته خو به امریکې ته لاړه شي نو دا په کومو غریبانانو چې د غلط بیانونه ورکړل دی به سبا څه کوي او دا خو درته دا جواب و چې که دې ځای نه ټرانسفر شم بل ځای به دغه کوم زما خو ډیوټي ده هر ځای به د شریعت قانون نافذ کوم نو زما په خیال باندې زما عزیزانو که چرې یو سرکاري افسر داسې وي چې هغه د کرپټ خلکو خلاف وي موږ به هر وخت د هغه حمایت ته تیار یو ځکه دی به موږ نه الله تپوس کوي زمونږ سره هیڅ واسطه نه موږ به دا ووایو چې که دغه ځای کې نه پرېږدې آی جي صاحب نو دلته یې راولېږه موږ به ورله استقبال کوو که دلته هم نه رالېږي نو موږ ورله په ثوابۍ کې هم دومره دروند استقبال به وکړو راویلېږه چارسدې والا وایي موږ له یې راولېږه تاسو چېرته دا اورېدلي دي چې یو سړي باره کې هر څوک وایي چې هغه وال ټکول هم کوي کټونه هم ماتوي دروازې هم سوځوي تالې هم ماتوي کورونه هم ویران کوي پیاله لوښي هم ماتوي او خلک وایي موږ له یې راولېږه خو دا امن زمام زړه غواړي ستا هم زړه غواړي عمومي عوام غلط خلک نه دی په دې ټول مردان کې وګرځه کرپټ خلک به تا ته 10% نه میلاویږي دا خو موږ په معاشره کې اوسېږو د معاشرې تباه کړو نو موږ ټول کرپټ حسابېږو حالانکه هر سړی وایي تاسو وګورئ جوارګر سړی وایي چې زما بچی د مدرسې ته لاړ شي سړی جوارګري ما سره شواهد دي داسې کسان درته مدرسه کې خیم چې د هغه پلار به د جوارګرو مشري پلار به حرام خوري پلار به زناکاري لیکن بچې به سهار وختي پاسولې پلار به بیا ودی شي خو بچې به مونځ لیږي مدرسې ته به لیږي په هغه به قرآن او سنت وایي صرف د پاره د دې چې زما جنت به په ده باندې جوړېږي دا ټول قام په دې باندې پوهه دی هر سړی دا وایي زما په کور کې د امن راشي ولې موږ امن ته نه خوشحالېږو ولې موږ د آی دین چې ته ماسخوتن د کوره راوځي چا درنه موبایل اخیستی چا والې ټکولې څوک درته په دې بازار کې د غټو غټو دکاندارانو د سوال جواب کوي دومره پیسې راولېږه کوي ورته که نه کوي ورته ټول بازار دی نه ټک دی ولې ورته سوال جواب کوي ولې د خپله حلاله کمایي چې کړې ده هغه ترې نه په زور باندې اخلي ځکه چې دی مجبور دی او هغه زورور او ظالم دی نو که دغه زورور لاس څوک نیسي نو تاسو پې خوشحاله یې که خفه یې ټول خلک پې خوشحاله دی خیر به هر حال دا